الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد محترمو په دې مختصر مجلس کې مونږ صرف د نکاح هغه فواید ذکر کوو هغه ټول فواید نه مختصر او اجمال سره فواید ذکر کوو د نکاح یو لویه فایده هغه دا ده چې دې سره نسل انسانی بقا ده که انسان باقی دی د نکاح په برکت سره دا توالد او تناسل دا سلسله چې جاری وي نکاح جاری وي نو لهذا انسان بم باقی وي د انسانیت بقا دارومدار دا په نکاح باندې دی دا یو عمومي او لویه فایده هغه د نکاح ده دویم نمبر د نکاح فایده دا ده چې یو کس نکاح وکړي نو دا نکاح هغه د آرام او د راحت ذریعه وي مخکې به تا باندې یو غم راتلو ته به ورته یوازې لیکن چې اوس تا باندې مصیبت راځي حادثه راځي نو اوس ته یوازې نه تا سره ستا نور لاسونه مټیم جوړې دي تا سره ستا کوروالی او ستا بچیم شریک دي ته په حادثه کې یوازې نه ستا ملاتړ هم شته پشت پناه دې هم شته دی مخکې ته یوازې وي اوس خو ستا څوک پام بدلولو والی هم شته تا سره په دې غم کې شریک په دې مصیبت کې شریک خلک هم شته دی لہذا دا نکاح چې وي دا د انسان د راحت او د آرام یو لویه اهمه ذریعه وي دې سره انسان ته راحت میلو شي الله تعالی دغه فایده په یو آیت کې بیان کړې ده الله تبارک وتعالی فرمایي چې ومن آیاته ان خلق لكم من انفسکم ازواجا د الله تعالی د قدرتونو نه یو قدرت دام دی چې تاسو ته پیدا کړل د ستاسو د جنس او د ذات نه جوړې لتسکنوا الیها دې دپاره چې تاسو دې ته آرام حاصل کړئ تاسو ته آرام میلو شي سکون میلو شي راحت میلو شي وجعل بینکم موده ورحمة الله تعالی ستاسو په درمیان کې محبت او مهربانی والا یو رشته قائمه کړې ده نو دویمه عظیمه فایده د نکاح چې دا د راحت او د آرام باعث وي انسان ته په دې سره انسان ته سکون میلو شي درېمه فایده د نکاح هغه نیک اولاد دي اوس دا نیک اولاد چې دی دا د انسان د دینی او دنیوي دواړو کامیابو ضامن وي ستا نیک اولاد وي ستا دنیا کې شل ضرورتونه راځي دغه نیک اولاد به ستا ضرورتونه پوره کیږي دا به ستا ملاتړ ګرځي دا به د ستا د سترګو یخوالی ګرځي بل چې کله ته وفات شي دنیا نه لاړ شي دغه نیک اولاد به تا ته دعاګانې کوي ځکه انسان چې مړ شي بیا خو نه مونځ شته نه زکات شته عبادتونه ختم شي عبادت خو تر مرګه پورې ټیم دی چې کله ته مړ شي نو تا ته د نیک عمل رسیدو یو طریقه هغه دا ده چې ته نیک اولاد پرېږدې هغه تا ته دعاګانې کوي ستا پسې ذکر فکر تلاوت کوي دا نو دا نیک اولاد تا ته د نکاح په برکت میلو شي چې ستا د دنیا او په دین دواړو کې هغه تا ته کارآمد او مفید ثابت شي د نکاح څلورمه فایده او عظیمه فایده هغه دا ده چې کله ته نکاح وکړې نو ته د ستا نظر حفاظت وشي د زنا نه محفوظ وي د بې شرمۍ نه محفوظ وي داسې یو کار نه کوي چې دې سره ته ذلیله شي رسوا شي ستا خاندان ستا والدین ستا رونه خویندې هغه ذلیله او رسوا شي د نکاح په برکت باندې ته د دنیوي او اخروي د دواړو رسوایو نه محفوظ شي ځکه دا بدنظري چې ده دا بدکاري چې ده دې کې په دې سره انسان په دنیا کې هم رسوا کیږي او آخرت کې هم رسوا کیږي لیکن کله چې تا نکاح وکړه نو ته د دینی او دنیوي دواړو رسوایو نه محفوظ شي دا څلور غټې د نکاح هغه فائدې دي په دې باندې زه اکتفا کوم واخر دعوانا چینل کی اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کا بٹن بھی دبائیں تاکہ بذریعہ نوٹیفیکیشن ہم آپ کو آگاہ کر سکیں شکریہ